سلام علیکم ټولو قدرمنو کتونکو ته د سید نجیب طرف نه ډېر د سلام می وړونو نن یو بیا پاراچنار نه زموږ یو ټیم ممبر سید عارف حسین هغه یو بیا ډېر بېواسه یو ډېر غریب لار ویډیو رسولی دی. هغوی کور کې څه مشکلات دي څه تکلیفات دي هغه ژڼې زوای مطلب کوم مډل څخه هغه نه جدا شولو. نو د ویډیو لږه مو سره پراو سو تاسو ټولو وروڼو ته ریکویسټ کوم چې د ویډیو خامخا خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زما که د پاراچنار کوم بېواسه کسان دي چې هغوی رب نه سي او څوک په سیتای نشته دی ما که هغوی سره څه نه څه تعاون کېږي. راځئ د ویډیو لږه مو سره وکړو. دا هغه غریب سړی ده بېګا مو ولیدو داسې په تول کې حلول کې ترنه خبر شولم چې دوی یو ځوای و هغه چې د پرایویټ سکول کې استاد او ټیچر و هغه مړ شولو. دې ته دوی وړې بچې یعنې الماسې پوتې دي یو مور ده یو دا دی لکه نور څه یې نشته. بیا مو سید نجیب ته ټلیفون وکړلو هغه ورته د هغه پیکیج د المازون ولا ته یو څه خو باندې خوشحاله بود چې مرسته ورسره کوي. نو ته لږې څو خبرې وکړه د دوام او ورته وکړه د کسانو دا ټولو ته ویلي خو باندې وریجې پورته راغی زیاراتو کې نصیبونه وکړي نوره مولا دوره وریجې پورته راکړه چې ماښام ما دولت بس تاسو ټولو کومېوالو کوي داسې غریبانو باندې پام کوي د خوشحاله آباد ساتي ټولو ته د مو سلام. نو جی وړونو ویډیو به تاسو لیدلې وي. اوس زه د خپله نه پوهېږم څه خدایه زه د دغه سپین ږیري پلار د خپلو کورمېوالو وړونو ته خپلو مسافرانو وړونو ته مطلب دې تکلیف کومه ډول تاسو ته بیان کوم. بچای و یو استاد و بس خدای طرف نه یوه واقعه اوسه پیښه شوله اکسیډنټ وشو مړ شولو. اوس زه د په دغې نه پوهېږم چې کومه وړې بچی د سپین ږیري مطلب نیکه ته پاتې شوي دي. اوس به هغوی تعلیم و تربیات هغوی مخکې چې کومه زندګي دی هغه به کومه ډول تېرېږي. موږ الفاظ ختم شول. خو تاسې ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې څومره کورمېوال یو پلیز تاسې نه څومره واسه کېږي د کازمي چیریټي فاونډیشن تاسې ښه روغ سپورټ کوئ تاسې ښه روغ موږ سره تعاون کوئ چې ویلي چې تاسې تعاون واجې نه د داسې بېواسه د داسې غریبانو د داسې مسکینانو د داسې بې اسرو کسانو مدد کړي او هغو کسانو مدد کېږي چې هغوی رب نه سي او هېڅوک وسیتای نشته دی. خو دا درته وایم په دغې ویډیو په ذریعه چې څوک دا سپین ږیری کس په سپاتول ګیټ کې ناست وي که کس وي څوک 10 روپۍ څوک 20 روپۍ څوک 100 روپۍ پلیز خامخا یې ورکوئ. ما که څه هغوی کوم د کور سرکل دی هغه اوسه چلیږي په کار دی د کور کې چې کوم هغه واړه یتیمان ورته پاتې دي هغه واړه یتیمان چې کوم دي که نه له ښه وخوري له ښه وڅښي. انشاءالله دوی چې کوم د واړې بچی پاتې شوي دي د رمضان پیکج سره سره ما به دا کوشش وي چې هغوی ته د عید څه کوم روان دی د عید خوشحالۍ کې هغوی مو حصه وخورو هغوی ته څه کپړې وخورو څه جامې وخورو ما که د هغوی چهرې نی نوې خوشحالي راولو هغوی ذهن کې دا تېره نه شي که چیرې موږ یتیمان یې نه وی شوي که موږ بابا نه وی وفات شوی موږ پلار نه وی مړ شوی نه موږ به نن ښې جامې چولې. ټولو ته ریکویسټ کوم بیا چې پلیز د کازمي چیریټي فاونډیشن سره بھرپور تعاون کوئ چې ما که موږ داسې بېواسه او داسې بې اسرو کسانو سره مدد کوو تاسې تعاون واجې نه تاسې مدد واجې نه ما که هغوی چهرو نه خوشحالۍ راځي. بس ویډیو ان کې به رب ته سوال کوم چې پاکه پروردګاره د کازمي چیریټي فاونډیشن کې هغه ډونر چې هغه داسې بېواسه کسانو ته داسې غریبانو کسانو سره مدد کوي هیلپ کوي هغوی چهرې نه خوشحالۍ راولي خدایا هغوی هم په دې دنیا خوشحاله آباد لري هم په هغې دنیا خوشحاله آباد لري. له ډېره مننه وړونو خوشحاله آباد اوسئ. مو سید نجیب طرف کو اجازات مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.